د برکته دی. نو دا د قرآن خاوندان د الله په نظر کې ډېر د قدر او د عزت دی. د دنیا د خلکو ذهن هم ورکوټې دی، ذهني فیصلې هم کمزوري دي، بدلیږي را بدلیږي. عوامو نه تپوس وکړي چې ستاسو دې کلي کې څوک ښه دی؟ فلانې خان ډېر ښه سړی دی. همدې سړي نه 100 زمانه پس بیا تپوس وکړه، نو همدې به همدقه خان یاد کړي چې دا د ټولو نه خراب. نو کله ورته ښه وایو، کله ورته خراب وایو. ذهني فیصلې کمزورې دي، خو د پیغمبر علیه السلام فیصلې مضبوطې دي. راځئ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وکړو چې ستاسو په نظر مبارک کې به څوک ښه وي. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فیصله اورئ، وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې د ټولو نه ډېر ښه هغه څوک چې قرآن یې زده که او بل ته یې وښو، نو دا بهترین خلک. نو معلومه شوه چې د ځمکې په مخ د قرآن طالب او د استاذ بهترین خلک دي. په تمام کائنات کې د قرآن طالب او د استاذ دا ښکلي خلک دي. او د دې ښکلي خلکو په باره کې ټول امت ته پیغمبر علیه السلام سفارش کوي، وی اکرمو حملة القرآن، تاسو اکرام وکئ، قدر عزت وکئ د قرآن د خاوندانو. فإن من اکرمهم فقد اکرمنی، د دوی اکرام او قدر چې چا وکړه هغه زما قدر وکړه، اکرام یې وکړه. ومن اکرمنی فقد اکرم الله، چې زما اکرام یې وکړه د حقیقت کې د الله اکرام وکړه. الله غیرتی بادشاه دی، د چا بدل په ځان نه پرېږدي. ته به د خپل کور کلي، د خپلې علاقې، د طالب، د حافظ، د قاری او د عالم قدر کې. حقیقت کې دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر دی وکړه، الله به تام قدرمن او عزتمن کی. مخکې پیغمبر علیه السلام فرمای الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار د دوی په حقونو کې درنه کمی ونشي، چې ته عالم ته سپک ونه ګورې، طالب ته سپک ونه ګورې. بعضې بدقسمته بدنصیبه وي چې ټول ورځ په عالمانو پسې او په طالبانو پسې سپکې خبرې کوي. داسې بنده چې دی په عالمانو پسې سپکې خبرې کوي، آخر وخت کې د ده نه الله ایمان واخلي، دی د دنیا نه بی ایمانه لاړ شي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دیوبند استادانو استاذ، د پیرانو پیر، صاحب کشف، صاحب کرامت، هغوی لیکلی دي چې داسې بنده مړ شي، تاسو یې جنازه وکئ، قبر کې کېږدئ، مخ وله قبلې ته کې، خوره پې واړوئ او خلک واپس شي. نو دغه وخت کې 2 فرشتې راشي، منکر نکیر، او ده ته وایي تا هم نن قبلې ته مخ کړی دی. د قبلې خاوندان خو عالمان او طالبانو، تا خو به هغوی پسې بدې ردې ویلې، نو ستا د هغوی د قبلې سره څه کار دی چې نن دې د هغوی قبلې ته مخ کړی دی؟ واړوه مخ دی، رکشه مخ دی توکه، ستغې سپورې ورته ووایي او مخ ولې د قبلې نه واړئ. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وي که دې یقین نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ترې لر که اوس به یې د توخې مخې د قبلې نه وړېدلی دی. الله مخ قبلې ته لره. علماء، طلباء، صلحاء، اولیاء الله، دا د الله دوستان دي. الله به دوی جنت ته بوځي او عوام به چرته ځي. عوام د دې عالمانو سره مینه کوي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه، سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. نو د دې عالمانو طالبانو سره مینه محبت لره، که اسم نه د دې محبت د وجې به د دوی سره الله یو ځای کوي. ټوله دنیا په یو خړ سیلاب لو ده، تباه و برباد ده، خو دې برباد دنیا کې که ځان زنده باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام طریقه ښولې ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغدو عالما
نمبر 1 ته عالم جوړ شه نو ته به زنده باد شي او که عالم نشي نو نمبر 2 او متعلما ته طالب علم جوړ شه نو بیا به هم زنده باد شي او که نه عالم او نه طالب نو نمبر 3 او مستمعا د دې عالمانو او د طالبانو خبره په مینه اورېدونکي شه د پاره د عمل نو ته به زنده باد شي د عالم خبره اورېدل کله خو داسې چې بنده د کوره په قصد او اراده را روان شي چې د فلاني مولوي صاحب سره به څو خبرې وکړمه څه به ترې زده کړم ثواب به مې وشي او کله کله یو بنده دا اراده نه اتفاقا عالم بل ته خبره کوي او دی یې واوري دې کې هم خیر دی پخوا زمانه کې یو مچیمارو د کبانو ښکار په اراده راووته سیند غاړې ته لاړ او جالې اچولې د کبان نیسي خو طالبان د سیند په غاړه ناست دي زوړ سبق زوتی را طالبان یو بل ته خونسا مشکل څه شی دی وی دا هم نر دی هم ښځه ده وی که دې مړ شو نو دله به غسل څوک ورکوي نارینه که زنانه که تیمم به وله کېږي که دې نابالغه مړ شو نو جنازه کې به څه وایو اللهم اجعله لنا که حالنا که پلار یې مړ شو دله به د هلکانو میراث ورکوو که د جینکو میراث به ورکوو طالبان زوړ سبق اړی دې مچیمار اتفاقا خبرې اورېدې دې کې جال کې یو مزیدار کب راغی چې راپورته یې که ورته یې وکته نو ډېر ښکلې ورته ښکاره شو وی که په بازار یې خرڅومه خو لږې پیسې کوي خو که بادشاه له مې تحفه کې یوړه خوشحاله به شي ډېر انعام به پرې راکړي جوړ زر زر جمدي یې کب ورسو بادشاه ته وی ډېر ښکلی کب په لاس راغی تا له مې تحفه کې راوړه بادشاه حکم وکړه وی 2000 اشرفې دله انعام کې ورکې د سرو زرو روپۍ اشرفې 2000 یو بوجې کې ورته واچولې وې دا واخله خوا کې یو کنجوس وزیر ناست و وی خو له 70 روپۍ به دې ورکړې د دونه نه دی خو زه له 70 به دې ورکړې وې نو 2000 اشرفې خو ډېر شي دی هغه ورته زه بادشاه یم او له 70 ما سره مناسب نه دي نو ځکه مې 2000 ورکې نو دا وزیر ورته پسې چل ولې ته اخلم نه واپس وی ځکه هغه شتې شوې نه ته نو وزیر دې مچیمار ته چې مچیماره دا تا چې کم کب راوستی دی نو که دا مذکر وي نو دله مؤنث پکار دی چې جوړه ورسره برابر کو که دا مؤنث وي دله مذکر پکار دی چې جوړه پوره شي او که ته وایې چې زه نه پېژنم چې مذکر دی که مؤنث دا شی واپس واله موږ له خپلې پیسې را نو هغه ورته صاحبه دا خونسا مشکل دی هم نر غواړي هم ښځه چې څه دی وله پیدا کړه لګي ورسره باچا په دې جواب ډېر خوشحاله شو وی یو 2000 وله نور هم ورکې نو وزیر خو چې 2000 ته واپس علم هغه ته 4000 شوې چې بوجې کې ورته 4000 روپۍ واچولې او د داسې بورې داسې په اوږه راواړوله یو روپۍ ترې ښکته پرېوته جوړ زر یې بوجۍ کېښودله او ښکته شو روپۍ راواوښته په لمن یې پاکه کړه او دې خولې ته یې نږدې کړې او چپ یې ترې وسته ښکلې کړه نو دا وزیر ورته پکار شوې بخیله خو 4000 اشرفۍ دې واخیست دغه ډېرې وې که دا یو پرېوته نو بل چا به ځان لره اوچته کړې وه نو دې ورته وایي روپۍ ته په دې حیثیت نه یم راښکته شوی چې دا روپۍ ده په دې حیثیت چې د باچا سلامت د لاس انعام دی او په دې حیثیت مې ښکل کړه چې د باچا نوم پې لیکلی ځکه مې ښکل کړه باچا نور خوشحاله شو وی او 2000 نور یې ورکړې ګوره دې مچیمار د طالبانو خبره لږ ساعت اورېدلې ده 6000 اشرفۍ ورته میله وشولې که تا نن د عالمانو د طالبانو خبره په مینه واورېده چې تاله به الله څونه اجر او انعام درکړي نو د دې عالمانو خبره په مینه اورېدونکي شه او مستمعا نو ته به زنده باد شي او که نه عالم شوي نه طالب شوي او د اورېدو مقم نه ده نو کم از کم اخري درجه او محبا د دې طالبانو او د عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه نو ته زنده باد ولا تکن الخامسه ګورې 5 نشي 5مې درجې ته وانه او که 5مې ته واوړېده نو فتح لکه ته به هلاک شي ته به برباد شي نو خدای په 4 درجو کې لره او د 5 نمبر نم خدای وساته
دا 5 نمبر سوک دی ان تبغض العلم و اهله 5 نمبر هغه دی چې علم سره هم بغض دی او عالمانو سره هم بغض دی دقه هغه 5 نمبر دی نو خدای هم عالمان کا خدای هم طالبان کا او د دوی خبره په مینه اوریدونکي کم از کم د دوی سره محبت والا نو علما اولیاء الله دی دوی به الله جنت ته بوزي او دا عوام الحمدلله دوی د عالمانو سره مینه کوي د دې محبت د وجې نه به الله دوی سره یوځای کړي ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي المرء مع من احبه څنګه دلته په مینه یوځای د قسم الله جنت الفردوس کې یوځای ساته سبحان ربك رب العزة عما